السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، تاسو په دعاګانو سره نن موږ نوراني قاعده شروع کړله. صرف د دې مقصد دپاره څوک چې تلاوت نشي کولی هغوی د دې نه یو مخ لولي، انشاءالله الله رب العزت په هغوی له د دې طاقت ورکړي چې یو ورځ به دوی په دې خبره باندې به هغوی چې کوم دی وسوشي چې الله رب العزت په هغوی له د دې ویلو طاقت ورکړي، د قرآن د ویلو طاقت په الله رب العزت دوی له ورکړي. صرف د الله تعالی د رضا دپاره هغې کسانو دپاره کوم کسان چې تلاوت نشي کولی، انشاءالله تاسو ته به زه یو پیج یا نیم پیج به انشاءالله دغه کو. دا قاعده به لولو، نوراني قاعده ده او تاسو زما سره وایه، انشاءالله وخت به راشي تاسو له به الله رب العزت د دې د ویلو طاقت درکړي. ناظرین کرام، شروع کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف با تا ثا ثا جیم جیم حا حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عين عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها حمزه یا حاضرین کرام، څنګه چې ما دغه شانتي ولوست دغه شانتي وایه، کوشش به کوئ انشاءالله الله رب العزت به تاسو له د دې د ویلو طاقت درکړي. انشاءالله تاسو به مو ویلی شئ. کله چې سړی کوشش کوي د دې دپاره، یو سړی کمزوری د نشي ویلی او لیکن هغه کوشش کوي، نو که چرته دله مرګ راغی په داسې حالات کې، نو الله رب العزت په د حشر د ناظران خوان سره کوي، یعنې د هغې کسانو سره به د حشر کوي، هغې کسانو چې قرآن ویلی. نو کوشش کوئ ناظرین کرام، الله رب العزت په تاسو یو ځل کامیاب کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.